بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا عمر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې د ضلع مردان علاقه سید آباد کې موجود یم. نن را سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت ملمه دی چې د خپل ژوند یو لوی حصہ هغه د پښتو ادب ته وقف کړې ده. محمد امین تریاک صاحب، دې سره به د دې په ژوند باندې، د دې په ادبي سفر باندې او چې کوم معاشرتي برایانې دي په هغې باندې او د ځوان کل دپاره دې څه سوچ څه فکر لري په هغې ټولو به دې سره خبرې ترې کوو. محمد امین تریاک صاحب، ډېره مننه کوم چې تاسو رستم نیوز دپاره وخت راکړو او تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه جي عمر صاحب، تاسو ډېره شکریا زه ادا کوم ستاسو د راتګ. تاسو د سید آباد کلي ته زموږ دې ځای ته تکلیف وکړو راغلې، ډېره مننه. پروګرام لومبنۍ برخه هغه د تعارف ته ټولو ناول ته راته تاسو خپله پیژنګلو کې چې تاسو څوک یې، کوم ځای کې پیدا شوې؟ زما نوم دی جي محمد امین تریاک مې تخلص دی او زما پیدایش د بالا غړی دی جي. او دلته کې په سید آباد کلي کې مونږه کم از کم د 40 سال نه دلته کې مونږ اوسېږو. د تریاک تخلص تاسو ځان ته په خپله ایښې کو، دا لقب چا درکړی دی او د دې مطلب څه دی جي؟ تریاک لقب مالا یو شاعر راکړو چې هغه ډېرو دغه محتاج نه و د تارو. بهرحال هغه یو ډېر قابل انسان و. هغه چې کله زما د کارکردګۍ نه او زما د دغه نه خبر شو، مطلب دا دی د کارونو نه، او زما څومره یعنې هغه مطلب دا دی هغه تجربې چې دي، کوم کارونه چې ما کړي دي، کوم هنرونه ما الله پاک راکړي دي، هغه چې دا ټول هغه ریسرچ کړل، نو ما ته یې وویل چې یاره ته خو بلکل تریاک یې د دې معاشرې دپاره. نو دا یو شاعر و جي، ګل اشرقلي صاحب، دا لقب مال جي هغه راکړی. ستاسو رجحان د شاعرۍ طرف ته دغه څنګه راغی او دا کله نه تاسو شاعري کوئ؟ شاعري خو جي د ډېر وخت نه ده، دا خو چې د ډېر بچپن نه خدای پاک زما په دغه کې ذهن کې دا ماده پیدا کړې وه. زه به په ځان پوهېدم. په 81-82 کې زه په کراچۍ کې وم جی. او د لکوانۍ دورانو مطلب دا دی چې لکه هغه وخت سره په دې محفلونو کې په حجرو کې به د ستار منګي پروګرامونه کېده جی. هغه وخت کې دا موبایل داسې خاص نه وي، نو موږ به هغه پروګرامونو ته تلو، هغه به م کتل او اورېدل به مو بس د محفل اثرات جی. بس زما په ذهن کې هم دغه ماده خو وه، خو چونکې بیا هغه رو نو ما یو په لومبي فرصت کې یو سندره ولیکله جی. هغه سندره که ستاسو اجازه وي نو زه به سرنامه پیش کړم. جی جی بالکل. د پښتو سندره وجي لیلا وخل شنه خالونه په جبین کې او نن بیا ګوریاین کې او په سیل چرته کې دي لې چې یډه کې د بنګړو دي، پنځې پخپو یې د ګونګرو دي، په لار تللې په نخرو دي، مثال یې نشته د ښایست چرته په چین کې نن بیا ګوریاین کې او په سیل چرته کې دي. دا زما د شاعرۍ لومبی سندره وجي. تریاک صاحب، دا راته ووایه چې ستاسو د خوښې شاعر کم یو دی؟ شاعران خو ټولو الحمدلله زمونږ د سر ګلونه دي، زمونږ تاجونه دي، زما ډېر خوښ دي، ځکه چې د هر شاعر په کلام کې خامخا څه نه څه میسج او څه پوه یا څه کمال وي. بهرحال د څومره شاعران که زه یاد کړم نو دا به کم وي، ځکه چې دا ګیله به بیا شاعران ډوڼه کوي چې یاره پلانې یې خوښ دی او پلانې یې خوښ دی، او زما ټول خوښ دی الحمدلله. څوک چې لکه د پښتو د ژبې خدمت کوي او مطلب دا چې په ښکلي انداز سره هغې کوم شعرونه لیکي چې معاشرې ته نوي کول ته د هغې څه دغه نه رسي نقصان. او تاسو چې څومره شاعري کوئ نو هغه د مینې محبت ته، که هغه د معاشرتي برایو ده، که نه هغه د انساني جذباتو سره تعلق ساتي، ډېره شاعري تاسو په کم موضوع باندې کوئ؟ ما خو جي الحمدلله شاعري کړې ده ډېره، او په هر اړخ باندې ما لیکل کړي دي. ما جي په روماني شکل کې هم لکه ډېر لیکل کړي دي، غزلې، سندرې، روبایانې، او مطلب دا چې نعتونه مې هم ډېر لیکلي دي، دیني شعر روبایانې مې هم ډېرې لیکلي دي، او مطلب دا چې لکه د وخت سره مونږ بس لیکل کړي دي جي. چېرته مایوسه شوي وی چې یاره زه داسې وخت راغلی چې تاسو وایئ چې یاره بس دا شاعري پرېږدم؟ لا، دا دغه خو مې خیال مې نه دی پیدا شوی. زه خو کوشش کوم ورځ در ورځه زه وایم چې یاره داسې نوي ټکي او نوې
دغه را میدان ته کو کلامونه چې زمونږ نوي کل نوي رونه بیګان د هغې نه څه پیدا وه. نوې نسل چې کوم دی هغه د شاعرۍ غاړې ته یا د کتاب نه یا د لوستلو نه ډېر لرې دي. څه وجې کیدای شي ستاسو نظر کې هغوی ته به پیغام څه ورکوئ جي؟ که زه دا ووایم جي نو نوي نسل کې خو د شاعرۍ ماده هم ډېره ده جي، خو نوي نسل زمونږ نن سبا په داسې یو طرف روان دي چې لکه مونږ دا کوشش کوو چې یاره دا نوي نسل زمونږ ښه اړخ ته راوړي. زما یو شعر دی جي، بدعمله چې کمزوی شي په کار نه دی، بدعمله چې کمزوی شي په کار نه دی، چې په لاره کې اصغي شي په کار نه دی، چې په سخته کې د جغ نه سټ وباسي هسې غټ که لکه سخي شي په کار نه دی. او تریاک وایي چې په لار د پښتو نه ځي، دغه ځوان کوي سبزي شي په کار نه دی. نو زما خو دا پیغام دی زه چې کوم رونه بایګان نوي نسل دی چې دوی په غلطو لارو باندې نه ځي او صحیح لارې ته او صحیح زندګۍ ته راوړي. که د شعر په بنیاد باندې ده، که د حجرې په بنیاد باندې ده، که مطلب د خپل انسانیت د مشرانو په نقش قدم باندې روان شي، نو دا به ډېره ښه خبره ده. تریاک صاحب دا راته ووایئ چې د پښتون په ثقافت او د روایتو تحفظ لپاره شاعر څومره کار کړی دی او د شاعر پکې څومره اهمیت دی دې کې؟ شاعر خو په دې باندې ډېر کمال کړی دی، کارونه یې کړي دي. او مطلب دا دی چې لکه څومره شاعران زمونږ رونه بیګان چې دي، نو شاعران خو د کام سترګې دي، د کام ترجمانان دي. نو که زه دا ووایم نو هر شاعر تر خپل وسه پورې ډېره ښه کارکردګي او ډېر ښه لیکلي کړي دي. تاسو خو هم ډېر شعرونه لیکلي دي، غزلې به هم لیکلي وي. ستاسو ته چې څومره لیکل تاسو کړي دي یا څومره شعرونه تاسو جوړ کړي دي، په هغې کې ستاسو د خوښې شعر او یا د خوښې غزل کم یو دی؟ نو شعرونه خو د شاعر بچي دي، ده ته خو ټول یو شان دي، خواږه یې ورته جی جی. او ځکه دا ووایم نو یو شعر د بل نه سیوا ښکلي جی. او لکه زه به ستاسو ته کم شعر ډالۍ کوم چې هغه لکه زه وایم چې دا د ما ډېر خوښ دی، نو ټول د ما ډېر خوښ دي شعرونه، ځکه چې ما په هغې باندې ما له خلکو داد را کړی دی، خلکو خوښ کړي دي. ما تاسو به کتلي په شهبازګړه باندې ما یو سندره لیکلې ده جی، په ګلیاړې د کړمار په غر باندې ما یو سندره لیکلې ده. زه د هغه خلکو ډېره شکریا ادا کوم چې هغه زما هغه سندره ډېره خوښه کړې ده او ډېر هغه ویرل شوې ده. د خاصې د شهبازګړې هغه مو دغه شاندام زما بل یو کلام را روان دی چې هغه علاقایي ده جی، او هغه په سټوډیو کې پرته ده، انشاءالله هغه به هم راشي. نو لکه زه خو کوشش دا کوم چې یاره قوم زمونږ رضایي په خپل شعرونو کې په خپلو کلامونو کې قوم ته مونږ څه میسج ورکړو، څه پوهې ورکړو، بس جي دغه خپل وس کوو. محمد امین تریاک صاحب کو تاسو د خپل شاعرۍ په ذریعه باندې معاشرې ته یو پیغام ورکوئ، نو هغه به څنګه جي؟ نو زه خو به د امن په باره کې تاسو ته دا ووایم او د خپلو سوچ په بنیاد باندې چې خواهشمند یم د امن امن غواړم، خواهشمند یم د امن امن غواړم، زما خوی د یو بلبل دی چمن غواړم. زما زړه کې یو احساس دی هغه دا دی، زما زړه کې یو احساس دی هغه دا دی، مسافر د هر یو ملک په وطن غواړم. او پښتو ویمه په پښتو باندې مین یم، پښتو ویمه په پښتو باندې مین یم، زه پښتو ټوله نړۍ کې ځلن غواړم. او زه تریاک لکه شپونکې په دشتو ګرځم، زه زرخیزه د خپل ملک شنه لمن غواړم. زبردست. تریاک صاحب تاسو ته یاد دی چې تاسو به تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا به هم څومره غزلې لیکلي؟ شعرونه خو جي الحمدلله ما لیکل په سوونو په زرګونو باندې ما شعرونه او نعتونه غزلې سندرې رباعیانې دا ما لیکلي دي. دې وخت کې ما سره تقریبا د 3 کتابونو نه سیوا شعرونه پراته دي. تاسو د کتابونو ذکر وکړو، نو تاسو نه غواړئ چې یو کتاب شکل دې ته ورکړئ او د هغې نه قوم ته نوې نسل ته څه فایده ورسي؟ نو ډېره ښه خبره ده، خو خبره دا چې خبره د بېوسۍ هم ده، په چا باندې خرچي کېږي او مطلب دا چې دغه وس دې وخت کې د ما شته نه. کني الحمدلله زه وایم چې لکه دا شعرونه نعتونه غزلې د دې ځان له کتاب چې دی نو د 2 کتابونو نه سوا هغه موږ سره کلامونه پراته دي. تریاک صاحب د نن دور ځوان دپاره به ستاسو خصوصي پیغام څه وي جي؟
د نن دور دپاره خو زه د خپلو وروڼو بایګانو ته کشرانو ته نوي کول ته دا پیغام ورکوم چې زیاتر کوشش دا وکړې زمونږ د معاشرې دا نوی نسل د موبایل د لاسه ډېر په غلطو اخته دي. مهرباني وکړئ دا غلط ټیک ټاک کې دا غلط پروګرامونه مه جوړوئ او مه شیر کوئ. نو دا به ستاسو یو غټه مهرباني وي چې دا موبایل خو داسې یو څیز دی چې دا خو لکه که ته ښه سوی نو هغه هم غورېږي که بد سوی نو هغه هم. نو کوشش زما دې وروڼو ته دا درخواست دی چې د دې خپلې کیمرې د خپل موبایل په وسادت سره څومره چې تاسو نیک کار او ښه کار کولی شئ نو دا به ډېر پرې دی. د پروګرام په اخرنۍ برخه کې به د رستم نیوز کتونکو دپاره خصوصي شعر وایې خو چې هغه تاسو بل ځای نه ویلی دي. د ورخاړي لکه ګل ګامله کې ښکارم د ورخاړي لکه ګل ګامله کې ښکارم په اور وسوم پتنګ لمبه کې ښکارم. خدای دپاره چې زمونږ په کوڅه راشي لږ ایثار شه مخامخ تمبه کې ښکارم. که جونګړه مې د خپله پکې ناست یم که جونګړه مې د خپله پکې ناست یم زه بې کور ته په شان بنګله کې ښکارم. زه تریاک چې د غیرت کارونه نه کو زه به څنګه د پښتو شمله کې ښکارم. زبردست تریاک صاحب، ډېر زبردست. ډېره مننه تریاک صاحب. ګرانو کتونکو دا و د ضلع مردان سید آباد اوسیدونکي محمد امین تریاک صاحب چې تاسو د دې خبرې ترې واورېدې. دې چې کوم ادبي سفر د دې تیر شوی دی د هغې حوالې سره هم خبرې ترې وکړې. یقینا چې د ځوان ګل دپاره کم پیغام ورکو او کم شعرونه ووې په هغې کې مو د مینې محبت او د امن پرځونې دي قوم دپاره وړاندې کړې. نو مونږ امید ساتو چې د دې دغه ادبي سفر به جاري وي او دا به د یو کتاب شکل هم اختیاري او ځوان کل به بیا د هغې نه ډېرې فایدې اخلي. همدلته کې زمونږ خپرونه سرته رسي. خپل کوربه عمر خاکسار له ورکې اجازت د لوی الله په امان.